الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. اس دی آیات کی رد دے پر بعضی دعوی دا اهل کتابو چې منگا اللہ دوستانی منگلا با اللہ عذاب نرا کئی اور جنت تبم داخل ہے. سبب دو نزولی اغداو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیانو سے کسانو تورغے اغیت دعوت ورکو اللہ تا یارے ولا ورکرد اللہ دا عذابنا دیوتی ما تخوفنا یا محمد تمنگولی رہے منقو ابناء اللہ واحباؤه دا اللہ سامنی و دا اللہ دوستانی نویستا اللہ دا آیات نازل کو. ہمیں دا آیات اگر کہ اساغیو باندې رد کئی چستاسو بچاو نشتان. وقالت اليهود مکہ سے ربط دادے چی ومن کفرهم هذا ندیو دا کفر نیو خبر دادا وائی یهود و نصوارا هذا قول یا عموم باندې ټولی ہوئی او یا مراد تے مشران دا غیو دی غیو پخرون کئی وائی نحن ابناء اللہ من دا اللہ زامنی وحباؤه دا اللہ دوستانی زانتا دا اللہ زامن سنگ ہوئی. یو قول مفسرین دا دے چی مراد پا ابنا بانی مقربین دی لک روح المانی والا ہوئی وانا نحن مقربون عند الله تعالى قرب الأولاد من والدهم من اللہ تدسی نزدی لکا بچے چی پلار تنزدی او احبان مراد محبوبان دی او من دا اللہ محبوبان دی اللہ مسلمین دا. دویم قول دا دے کہ دا ابنان مراد خواص دی لکه ویلکی ابناء الدنیا و ابناء الاخرہ او حقیقی معنی نه ده چې موږ د الله زامنی انا موږ د الله خواصی. درېمه معنی هغه دا ده چې ابناء په معنی د اشیاء ده تابعی دا اللہ دا انبیاء نحن ابناء اللہ ابناء انبیاء اللہ مضاف حذف دے او ابناء احبائه او دا اغچا زامنی چی اللہ تا محبوب دے. مانا عزیر علیہ السلام او دا دی انبیاء دا ازمک پلارانو مضاف برو باسي یا مانا نحن ابناء انبیاء اللہ وحبائه او یا دا ابناء پا مانا دا اتباع والا وائی دی نحن ابناء اللہ من دا اللہ اتباعی
معنا د هغه چا اتباع چې د الله زامني عزیر تابعداري کو عیسیان وي موږ د عیسی علیه السلام تابعداري کو هغه پسې رواني ها اړ یو معنا چې شي او د دې مقصد په دې کې د خپل ځان مدح او تعریف ده ځان صفت غرض ده چې په عام خلکو زمون ډیر اوچت فضیلت ته د الله په نسبانه ها ابن کثیر وایي چې دیورا لګې دی د آزاد کې ځان ته ابن الله ویلو دی په تورات کې تحریف کړو هغه په تورات کې یعقوب علیه السلام ته دسی ویلو انت پای کې الفاظ ده انت ابني او بکری دی په کې را ولګېدل تعویل په کې وکړو چې الله وي تزماجي حال لا چې دا غي مقصد دا ده چې ته د هغه کس تاسو د هغه بنده چې یعقوب علی السلام ده تاسو د هغه اولاد دا تحریف وکړو په دې وجه ځان ته ویلو واحباؤه د الله دوستانی موږ له عذاب نه راکې قلت فلما يعذبكم ولي الله عذاب درکړې تاسو ته بذنوبكم تاسو په ګناګونو څنګه د مضارع معنا د ماضي وکړه الله تاسو له ډېر عذابونه درکړي دي که تاسو د الله دوستان وې الحبيب لا يعذب حبيبه تاسو له عذاب نه درکړي قتل باندې قید کېدو باندې مسخه کېدو باندې عداوت او بغضا تاسو په منځ کې را پورته کړي تر ورځې د قیامت پورې هغه په دنیا کې عذاب درکړي او په آخرت کې هم عذاب درکړي زګ تاسو کتابونو کې گواہی ده په دې خبره چې تاسو په آخرت کې عذاب درکېږي تاسو په ګناهونو دی يهوديانو دا اقرار کو چې لن تمسنا النار الا اياما معدودات دا خوای کنه ولې بیا الله تاسو له عذاب درکې دوست خو دوست له عذاب نه ورکې بل انتم بشر رد په کوي جنا هیڅ تاسو خصوصیت نشته الله په نسبت نه ترڅو پوری ایمان درکې نه بل انتم بلکې تاسو بشر ممن خلق بشری ممن داغه خلق چې الله پیدا کړی دي عام انسانانو پر انسانانه نه د الله دوستانه نه د الله زامنه که ایمان امراوړو نیک اعمال مکو اجر او ثواب به ملاوي شي لکه عام انسانانو ترتیب هم داده او کو پر مکو عذاب به ملاوي شي لکه عام انسانانو صدا معامله ده یغفر لمن یشاء دا بیان دی بلن تم بشر من خلق پر بخنه کې الله چاته چې غواړي عذاب ورکړي چاته چې غواړي تاسو کې هم چاته غواړي عذاب به ورکړي چاته خوښ شو مغفرت به وکړي ولله ملک السماوات دلیل دی چې عذاب او مغفرت چې چاته غواړي کوي ځکه چې اختیار داغه دی خاص د الله لپاره به چې د اسمانونو د زمکې د ما بینکم او د دې په منځ کې وإلیه المصیر او دی الله تعالی ته ورتګ دی غلبه ورځي حساب کتاب به سره کوي یا الکتاب قد جاءکم رسولنا دا دوباره خطاب کی اهل کتاب ہوتا اور ایک ہی مقصد اور فائدہ د فلوزر
تاسو چې ایمان په دې نبی نه راوړی هیڅ بانه عذر ستاسو شته دی نه عذر او بانه به ستاسو نه ولې ستاسو ته د دې حقانیت معلوم دی عبد الله ابن عباس روایت ده معاذ ابن جبل خدا سنور کسانو يهود تويل يا معشر اليهود اتقوا الله واسلموا الله نبی رګي په اسلام کې داخل شي فوالله انكم لتعلمون قسم په الله تاسو ته پته ده انه رسول الله دا محمد رسول الله ده الله رسول دی لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه هذا بعثتنا مخکې به تاسو موږ ته د ذکر کو صفات نمرات بیانول استبدی کې هغه يهوديانو انکار وکړي چې موږ ته دانه دی ویلي او ما انزل الله من کتاب من بعد موسی علیہ السلام نرستو الله پیغمبرم نه را لګل او نه دا غي نرستو بشیر او نذیر را لګل الله دی آیات کی پرت گئی یا للکتاب یا لکتاب قد جاءکم رسولنا پتا قصر آغی تاسو رسول زمن چې دا محمد رسول الله دی على فترة من الرسل پس د انقطاع زمانه د پیغمبرانو فتره انقطاع ته ویل کی عیسی علیہ السلام نرستو پیغمبرانو سلسله بند وا ډیره زمانہ پکې تیر شو هغه زمانہ کې اختلاف دی قطاده د قول مطابق 1560 کال او څوک شپېته کال شپږ سوه کال وایي څوک 1500 کال وایي نګور الله تعالی دا نبی بیا راولېږلو علا فترة من الرسل په داسې ټیم کې چې تاسو ټولو ته محتاج وي بیا د عیسی علیه السلام او د محمد رسول الله په منځ کې بل نبی الله نه دی رالیږلی یو بخاری کی صحیح روایت ہے امام ابو رضا روایت ہے رسول الله سمي انا اولى الناس بابن مريم زه په ټولو خلکو کې نږدې ابن مریم ته ليس بيني وبينك نبي زما د په منځ کې بل پیغمبر نه راغله کم کسان چې وایي چې د عیسی علیه السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر راغلی او خالد ابن سنان نومیو دا قول کمزور دی وګوره دی جمله کې مقصد دا دی چې محمد رسول الله لا داسې وخت کې را لېږلی چې ټول خلک دته محتاج وو غیر الله په عبادتونو کې نه وتلي وو بیا ورته یا الکتاب ویلو تنبیه دپاره ته خو ملا یې پوهې په کاردار چې د پیغمبر تابعداري وکړي ستاسو کتابونو کې د ده صفات ذکر دي يبين لكم مفعول حذف ده وزعد ستك يبين لكم الشرائع والاحكام وزاحت کی تاسو د شرایع او د احکام غیر مفعول له او یا ما امرتم به وما نهيتم عنه مفعول ذکر حذف کړي د وجه د اعتماد دا غي په ذکر کار چاته پتر چې پیغمبر د چی وضاحت کوي هم د شرایع وضاحت کوي نو د احکام وضاحت کوي بل شي کو نه کوي ان تقولوا د دې د وجه نه چې تاسو نه وایي ما جانا چې نور اغله مونږ ته من بشیر څو زیره ورکوونکې ولا نذیر نه ير ورکوونکې بشیر نذیر کې تنوین د پاره د تقلیل له اڅ قسم زیره ورکوونکې اڅ قسم ير ورکوونکې مونږ ته نور اغله نو فقط جاءکم تبانی ختمولو د پاره
راغله تاسو ته بشیر و نذیر ير ورکون کې زیر ورکون کې فقط کې دي تفا فصیحیه وي دلالت کوي په کلام مقدر لا تعتذروا بقولكم ما جانا من بشیر ولا نذیر اوس دا عذر پیش نه کوي چې موږ ته څوک بشیر او نذیر نه راغله ځکه فقط جاءکم پیغمبر د تراغه هندې کې دا تنوین قد جاءكم بشير ونذير به په دې کې دا تنوین د پاره د تعظیم دی دغه دا اوچت بشیر دی اوچت نذیر دی خاتم النبیین دی والله على كل شيء قدير الله پر شی باندې قدرت لرونکی دی الله په دې قادر دی چې پیغمبران پر لپس را لګلې سره پکې انقطاع نه وکړي هغه قادر دی او په دې قادر دی چې را پمنځ کې سلسله پکې منقطع کړي او حکمت په بنا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم مخکې د یهودو د هغې خباستونه بیان کړه او د هغې اقوال بیان کړه نو اوس دلته ذکر کوي د دیو هغه عناد او ضد د موسی علیه السلام سره ګوره د موسی علیه السلام سم دی د عزت کړو او په دې کې اصل کې تسلی ده نبی ته اے نبی پروا مکوا دغه بنی اسرائیل چې موسی علیه السلام معجزات لیدلیو دا خبره نه منله نو کستا مخالفتو کی اس خبر کېږم هیڅ پروا ونه ساته اوس واقع ته اشاره ده واقع دا وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا موسی علیه السلام تیه تلاړو الله تو ویل چې 12 کسان منتخب کا بیت المقدس ته ولېګا چې هغه حالات معلوم کیو بیا مرګري ځان څخه تیار کا پاره د جهاد موسی علیہ السلام مقصیو کو 12 کسانو تیل ګورا څه حالات تم اولی د بل چاته بنوي ماته به وي 12 کسان چل طرز مقدسه تلاړ نوې کتل چې مزیدار از مکه دا پس هر قسم پراخینه پکې دي ولیکن ظاهر کې بدی کلی کې اوسیدون کې بدن کې قوت او اسلحه اوسره وي دې چې کله را واپس شو نو لس کسان را ولګېده خپل کسان یې منع کول چې پام کوئ جنګ ونه کوي دا 2 کسان چې یو قالب ابن بقتا دی لګلو اول یشع ابن نون دیو را ولګې د هغې په خلاف تیزی ورکړه چې ګوره زیم مزیدار دی خلک هم دونه نه دي بس جنگ ته تیار شي لیکن په بنی اسرائیلو د بوزدلۍ د وجې نه را ولګېدل او موسی علیه السلام ته شکایتونه شروع کړه چې ته موږ لږې هلته هم پې وجنې موسی علیه السلام ته خیرې وکړې سته الله پاک میدان تی کی سار کړه واقع ته اشاره کوي وإذ قال موسى لقومه یاد کا وقت ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته
یا قوم اے زما قوم اذکروا نعمت الله یاد کی نعمت الله پتا سو ها په دې قول کې غرض ده تذکیر د نعمتونو باعث کول په شکر او بیا د دې نعمت استعمال په غشي کې چې کوم شي د پاره الله پیدا کړی دی چې jihad نه به انکارونه کی کنه نعمت غدا دې جعل فیکم انبیاء یو نعمت الله پتا سو کې انبیاء وګرځول ډیر انبیاء موسی هارون اسحاق یعقوب یوسف تقریبا دا ټول اکثر انبیاء الله په بنی اسرائیل کې را لګلو دا هم دوی نعمت ته چې دا غي په وجه د ظلمات نه نور طرف ته وستلې ها انبیاء کې دا تنوین د پاره د تکثیر او د تعظیم دی ډیر انبیاء غټ غټ انبیاء دویم نعمت وجعلکم ملوکا وګرځولې الله تعالی تاسو ملوکن آزاد مکه د فرعون غلامان وي الله د خپل واک او اختیار د لدر کړو حر شوي حر وجعلكم ملوك بخاری کی روایت ته وی عبد الله ابن عمر نه یو سړی ته پوښتنه وکړلو ومن فقراء مهاجرینو کې نه عبد الله تو استاخذ اشتا ویاو کور دشته چې په کې اوسېږي ویاو ته خو به فقیر نه فانت من الاغنیاء ته خو د اغنیاونه اغل ما خادمه مسشتا و اذا كنت خو به من الملوک خو به بادشاہ اے بنی اسرائیل خپل زینې دل درکړه خادمان دل درکړه غلامای نه وستلې داو ابو سعید الخدری روایت هم ده بنی اسرائیل کو چې یو تن خادمو سورلې و اسره وخزې بوا کتب ملکن هغه ته بیا ملک به ځان ته ویلو ګور دا یو نعمت ته قط نعمت ازادي نظر چې تا ته ازادي ته په آزاد طریقې باندې کار کې آزاد طریقې باندې خبره کې ډېر لوی نعمت ته ملوکا ولې چې اوځي کې ازادي دي نه کنه ارڅونه پراخید مالونو د سری پیسې د سری قصې زړه خوشالي نه دریم هغه دا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين او درکړه الله تعالی تاسو ته ما لم يؤت أحدا من العالمين هغه نعمتونه چې نه دي ورکړي او تند مخلوقات ته قسمه قسم احسانات الله پتا سو کړی دریا به لشلولې وو پاکي وته منو سلوای پتا سو نازل کړي وا کانی له دولس چینی روانه کړي وغير ذلك څونه قسمه قسم نعمتونه الله دل درکړي عالمین مراد عالمو زمانه هم نه لپلان بحری یا لپلان استغراقی والا خدا تبذیل من وجه مستلزم نه ده تبذیل من جمیل وجوه چې څوک مونږ ته وایي چې ګوره ستاسو قرآن کې دي چې یهودیان غوره دي ته ټیک د په دقه جهات غوره دي انبیاء کې الله ډېر را لګیلی او معجزات ته ډېر کار کړی لیکن په نورو جهتونو دا امت باغ ټولو باندې غوره ده کله پلان استغراقی والو یو تن ته صرف منطق یادي بل یو تن ته نور علوم یادي منطق بوت نه یاد دغه دی منطق علم په حیثیت ته غوړه ده نور مجموعه خو ته دا غوړه ده
دغه ته ډېر علوم یاد دي. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، وسو ته ذکر کوي اول ته ترغیب ورکو، اوس حکم د جهاد ته کوي. اے قوم زما ادخلوا الارض المقدسه، انا نوزي غزمکتا المقدسه چې پاکه ده، المطهره المبارکه. ولذا د ډیرو انبیاء علاقه وا مراد ته بیت المقدس ده، یا څوک وي اریحات مراد وا، یا څوک دي تور او ما حول لاغه. هو ابن جرير وایي دا تقریبا د فرات نه د عریش مصر په منځ کې دا علاقې دي، دا ته مراد دي. التي كتب الله لكم ادخلوا ورننوزي بتصا وجهاد. التي كتب الله لكم چې الله مقرر کړی ستاسو لپاره د هغې کې اوسېدل. كتب په معنا د قدر لكم سكناها، او الله تاسو وعده کړی چې ایمان هم راوړو د پیغمبرانو تابعداري هم کوله دلته به اوسېږئ. یا کتب په معنا د فرضه ده چې الله فرض کړی په تاسو باندې دي ته ورنوتل، او دقه چې حکم یې در باندې درته کړی لکه د مانځه مونږ در باندې فرض دی، زکات در باندې فرض دی، دقه چې دا جهاد هم په تاسو فرض دی ورځئ به. كتب الله لكم. هدلته كتب الله لكم هي متعدی کو په لام سره او علا سے ونه ویلو كتب الله علیکم. دې کوم اشاره ده چې دا جهاد چې الله په تاسو فرض کړی دی چې دې کلی ته به ورځئ، دې کې ستاسو پیدا ده، لکم دی ستاسو پکې پیدا ده، ستاسو پکې عزت دی، ستاسو پکې اوچتوالی د شان دی. بیا موسی علیہ السلام چې دا یا قوم ورته ویله که نه، یا قوم ادخلوا، او په دې کې هغه تیزی ورکولی دې قوم ته په امتصال چې ګوره زه چې ته کوم حکم کوم دې کې فایده ده، که خلاف هم پکې وکړو ډېر سخت نقصان دی. بل دې کتبه کې ویله كتب الله، دې کې مثل کې تیزی ده په استجابت د الله د امر، او هغې له تیزی ورکول دي په نصر او په فوز چې ګوره الله تعالی مقرره کړه، خو چې څنګه ګوره د فتح کوي که نه، مدد او نصرت د څه کوي، او ته لږ صرف همت وکړه ور تیار شه. كتب الله لكم، ته صرف نیت وکړه. قالوا اولا ترتدوا مگر زی علی ادبارکم، په خپلو شاګانو باندې دې حکم نه په شا کېږه چې جهاد نه انکار وکړي. فتنقلبوا خاسرین، بیا به وګرځئ تاسو خاسرین تاوانیان، خسران کې به پرېوځئ، په تاوان کې به پرېوځئ. قالوا یا موسی، اوس د دې حال بیانوي، آیا دوی د موسی علیه السلام خبره ومنله که نه؟ ها، دوی موسی علیه السلام ته ویل یا موسی، قالوا یا موسی. په دې کې اشاره ده د هغوی بې ادبۍ ته، ډېر بې ادبه قوم. قالوا یا موسی، دی ویلې موسی، ان فیها یقینا په دې کلي کې خو قوما جبارین، یو قوم دی زورور، و انا لن ندخلها موږ ته نور نوځو حتی یخرجوا منها، تر دې چې د هغې نه په خپله وځي، که دې ووتل موږ به ورشو، او
کاغي په کې ناستو ګوره موږ ورځو نه دا تمرانه ونه کې ګوره یو خې د موسی علیه السلام به دبی وکړه نوم یې ورته واغستو کار دا و چې یا نبی الله یا رسول الله ویله او دویم انا لن ندخله په دې کې امتناع دی د قتال نه هېڅ کله موږ جنګ ته تیار نه یو ولې یو یې لن راوړو دویم یې غایه ذکر کړه هله به ورځو چې دا جبارین ته اوځي او موږ ته یې پرېږدي حال دا دی چې د جبارینو وتل د کلي نه بغیر د جهاد نه خو امر مستبعد و که نه څوک هسې علاقه خو نه پرېږدي چې تا ته پرېږدي چې ته راځه دې وجې نه دوی ویله چې موږ ورځو خو لیکن ګوره بغیر د جنګ او د جګړې نه ځان پې نه شو خرابولی د بې انتهایي بزدلي ده قصو کې دی یو سړی و شیشې ته ولاړو خپل مخ ته یې وکتل خپل سر ته یې وکتل ویې ویله چې څونه روغ مې ساتلی ماشاءالله وایي دا سر مې څونه روغ ساتلی چېرته زخمي کړی مې نه دی دې کې یو سړي ته دا خبره واورېده زړه کې ورته واچول چې یاره راشه دې سړي باندې دا سر په څه طریقه وامه دا خو له زخمي کمه چې بیا دا شی کوي نه دا سړی پټي له تلې وبیاړولې دا کس ورغې بانې ورته جوړوله د جنګ جوړېدو دپاره نو ده ورته ایسته بند یې ورته بند کو اوبې ورته بندې کړې د پټي ته خپل پټي واړولې دا سړی چې ورغې ویې کته چې یاره بل سړي خپل پټي ته اړولې دي نو ده ورته وویله چې یاره دا اوبه تا دې پټي ته واړولې ولې دې واړولې وه زه پې خپل پټی اوبه کوم نو اول ښځه صحیح ده چې تا کله اوبه کړو بیا زما پټي ته بیا راواړوه اول سر یې دراړوم نه دې خوړ ته بیا وړوم اول ښځه صحیح ده الله به باران وکړي زما پټی به په هغې اوبه شي هغه زه رسته بند خپل بند کو بې ته دې ته اوبه پرېښوستې وي رښتیا دې دا سر ساتلی دی بن اسرائیل هم دقسې وو حتی یخرجوا منها ورېږه چې دوی ته په خپله وځي نو خپله څوک وځي فإن يخرجوا منها که دوی ته وځي فإنا داخلون نو یقینا موږ دې کلي ته ورځو بیا به ورشو قال رجلان من الذين يخافون هم دوه کسانو یوشع ابن نون او بل کالب ابن بقطه چې هغه 12 کسانو کې لېږلي وو داسې خلک وو وویل دوه کسانو من الذین دا کسان نه یخافون چې ډېرېدل د الله نه کالب ابن یقنا نومې وو یخافون یو صفت یې ولدا وکړو چې د الله نه صرف یېرېدل بل چا یې سره پروا نه ساتله الله پکې ډېر شجاعت او بهادري اچولی وه شجاعت او بهادري لوی صفت دی چې انسان کې الله واچوي سره د دشمن پروا نه وه دویم دا انعم الله دویم صفت او الله تعالی انعام کړی په دیو دا انعام په څه دی دا انعام دی په ایمان په تثبت په شجاعت الثقة بوعده دا الله په وعدو باندې اعتماد یا الله دیو له رستو نبوت ورکو کنه یوشع ابن نون له الله رستو نبوت ورکو ادخلوا عليهم الباب وتاسو ورننوځي په دیو صرف په دروازه یاله کوي مې ریږي ظالمانو صرف دې دروازې ته ور مخامخ شي صرف فإذا دخلتموهم کله چې څنګه په دروازه ورننوتلې فإنكم غالبون یقینا تاسو وروري الله مدد او نصرت به تاسو سره مې ریږي
صرف تلک حرکت وکړه. هدیو ته د کوم ځای نه پته ولګېدله چې فإنکم غالبون، یا خو ته پته ولګېدې د وجې نه چې موسی علیه السلام د دې متعلق خبر ورکړی و، کشاف والا وایي. بل دې کتب الله لکم نه معلوم شو چې الله تعالی مقرر کړی دا، فرض کړی دا، خو زور ورکېږي به پې که نه. او یا د دې دا قول په غالب ګمان دی چې د الله عادت هغه دا دی چې خپل پیغمبرانو سره مدد او نصرت کوي. بل موسی علیه السلام هر وخت الله په دشمنانو زور ورکړی. بل د جبابرو حال ته معلوم دی چې ها هو دی، خو د جنګ بیا نه دی، لکه په عیاشۍ او په دې کې زندګي تېره کړې. ګوره وعلى الله فتوکلوا، خاص په الله توکل وکړئ. ان کنتم مؤمنین، که چېرته مؤمنان په الله توکل وکړئ، جزا ولرو بس. ان کنتم مؤمنین فعلیه توکلوا، یا ان په معنا د اس کا په الله تعالی ځکه توکل کوئ. ان کنتم مؤمنین ځکه تاسو مؤمنان یې، تاسو به الله غلبه درکوي. قالوا یا موسی، دی انکار وکړو او درې قسمه تاکیدات ذکر کړو چې بالکل تیار نه، یې راوړو نه راوړو، ابدن کلمه استعمال کړه. ویل دی موسی انا لن ندخل، یقینا من نن نوزو دی کلیتا ابدن اتکلا دلته منګه نزو، ما دامو فیها، تر څو پورې دا جبارین په دې کې اوسېدل. ګوره دا کلمه هم دلالت کوي دی په بزدله خلکو، بل بې ادبه خلکو، او د نبی پروا نه کوله. فذهب انت وربک، نو لاړ شه وربک استا رب، فقاتلا دواړه جنګ وکړئ، انا هاهنا قاعدون، موږ دلته تاسو ته ناست دي. چې کله مې علاقه فتح کړم تې ویستل، موږ بدر شو که نه. فقاتلا فذهب انت وربک، ویا کې دی وایي چې ستا رب دی ای موسی، زموږ رب نه دی. بل فذهب انت وربک، ته موږ نه غواړې چې دلته ورشه، موږ خو نه غواړو دلته ورتګ، خو ته وایې چې بس ورشئ، نو بس ته لاړ شه، ستا رب دې لاړ شي که نه. دا هم بېدبي د دې وه. ان هاهنا قاعدون، موږ ملته ناست دي. موسی علیه السلام را ولګېدو، خیر یې وکړې، بیا وروسته خفه و په دې خیرو، خو شوې وې، لاړې تې ووتلې، والله ولا قبول یې کړی دی. قال ربي، ولی موسی علیه السلام جلالي انسان و، او کله چې دقسې سړی مخالفتونه کوي، جلال کې راځي، غوسه کې راځي که نه، زه تاسو څه کوم او تاسو څه کوئ. قال دی ویل موسی علیه السلام یا ربه انی لا املک، یقینا زه اختیار نه لرم، وس نه لرم، الا نفسي، مگر د خپل ځان، واخي او د خپل ورور، بس دیو مې په وس کې دي نو چې زه لاړ شم او د ورور ځان څه بوځم او جهاد وکړم، په دې مې نور وس نه کېږي. او دلته سوال دا دی چې دا دوه کسان خو همدې سره وو که نه، یوشع ابن نون او کالب ابن یقنا، او هم نیکان خلک وو. موسی علیه السلام سره کلک ولاړو، هغې ولې ذکر نه کړو؟ د هغې علماو جواب دا کوي چې د ده په دې خپل رور باندې اعتماد و، ځکه دا اوس هر حالت کې ولاړو، هر ځای کې، او په دې دواړو پوره اعتماد نه و. کېدای چې دا دوه کسه موږ څه نه شي، کلک نه شي، مضبوط نه شي په میدان کې، نو پوره اعتماد یې پرې نه و.
ایوم جواب ده یا اخی نرور نه ده مراد اخی مانا مې یو اخینی هغه څوک چې ما سره مرګرتوب کوي جهاد کې او په ثبات او په شجاعت کې پاغي کې به هارون علیہ السلام امراغه دا دوه کسان امراله یا الله په دې می وشته چې موږ jihad لاړ شو نور ما په دې بن اسرائیل وسنه کیږي ففرق بیننا نو یا الله جدای راول از منګو په ما بین د قوم فاسقانو کې عدالت مراد خیری دی خیره یا الله بس ما دې نور جدا کا ففرق بیننا وبین قوم الفاسقين قال فإنها محرمة الله ولا دعاء سم دعاء قبول کړه قال الله تعالی او تل فإنها محرمة یقینا د بیت المقدس ممنوع دی پدیو 40 سنه سلوي کاله پورې تحریم نه مراد هغه منعی دی شرعي نه دی یعنی شرعاً بدیو لتل ناروای نه دیو بلته ورتلې نشي او نه به اراده را پورته کی راغی سره 40 سنه او یتیګون فی الارض حیران بګرځي په دې ځمکه ده تیه کې تله به تنشي بار ته به تنشي وته همدلته به محاصرې څلوېښتو کالو پورې فلا تاسته مخفکیږي علی القوم من على عذاب القوم عذاب روباسه په عذاب د قوم فاسقانو الله چې دا کوم عذاب پراوستو په خپکیږم استاد الله قبول کړه هغه موسی علی السلام څوکړه نو یو قول لاره چې موسی او هارون علی السلام دین وتل دوانه تلاړو ځکه موسی علی السلام د الله نه دعا کړې و چې الله دې قوم فاسقانو زوم په مت کې جدای راوله دعا د انبیاء قبولې بلتی عذاب دے او انبیاء الله عذاب نه ورغی دویم قول دے علماء چې نه موسی علیہ السلام او هارون هم د دې سره او دیتا سزا نه و که ابراهیم علیہ السلام ورته وګرځي د اور الله یخو دیتم د قصیو تکلیف وته نو او دا غزه کې به مړ شي دي یوشع ابن نون چې دا د موسی علیہ السلام خوره وو او دا هغه د مرګ نرستو دا هغه وسی وو هغه به راولګي د څلويخ کال پس سوره بقره کې واقع تیر شوی اس قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها هغه به د قوم ته ترغیب ورکو الکانو ست تیار شو کله فتح کو خپل بیا غنا شکر شروع کړه سوره بقره کې تیر شوی دا رستو شوی نو دې کوم د دې بوزدلی بیان شو بوزدل قوم ناشکر قوم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما اوس بل واقع ذکر کوي چې دا آدم علیه السلام د زامن او په خپل منځ کې ربته د مکه سره ده د مخکې آیاتونو کې الله سرکشي ذکر کړ د بنی اسرائیلو موسی علیہ السلام تل jihad وکړي او دې استنا شکر وکړه اوس واقع ذکر کوي آدم علیہ السلام د زامنو یو قابیل او حابیل او په دې واقع کې وی ګور دي بنی اسرائیلو دیو اصل کې په قابل په ستلیو په دې عصيان کې ځکه اول من عصى الله غدا کنه دغه چان هغه بوزدلی په دې کې رااله
دویمه ذکر کوي چې ګوره اذ هم قوم يبسطوا اليكم ايديهم مخکې الته ذکر شو ها په دې مکه کې مقصد دا دی چې ګوره قابل دونه زړورو چې د الله نه پرمانی وکړه ورورې مړ کو او دا دونه بوزدل دي چې دونه اثر پیو شو د هغې په مقابل کې چې د الله حکم ته تیار نشو اکبر معاصي باندې اقدام کو دویم مخکې ویل اذا هم قوم يبسطوا اليكم ايديهم دلته وی ګوره دا يهود چې د پیغمبر تابعداري نه کوي د دې سبب اصل کې حسد دی او دا حسد سړی په غټ غټ جرایمو باعث کوي قابل باعث نه کو اول جرم د قتل د حسد ته وجه نه شوی دی واتلو عليهم واتلو عليهم کې عليهم ویلو اشاره ده ته چې دا يهوديان ستا تابعداري خو نه کوي د حسد د وجه نه راشه دا قصه ته بیان کنه بیان کدیو تنبا ابن خبر د دو زامنو د آدم بالحق پر اشتیا بالحق معنا بالصدق دا سی قصه چې بالکل د واقع سره مطابق ته رښتیا ده ابن آدم نه مراد د زامنو یو قابل بل هابل اکثر مفسرین قول لا ده دا حقیقتا زامنو دنه پیدا و فهم قول حسن بصری ده هغه نه د خپل زامن نو دا په بن اسرائیل کې دوه کسانو او هغه د آدم علی السلام اولاد دي موږ تاسو د ابناء آدمی کنه دغه په خپل منځ کې حسد نو دا یو کړلو جګړه وا ولې وې دې کې ذکر د قربانۍ ده قربا قربانا او اسمان نه بچ ور را کوزیدلو دا په زمانه د بن اسرائیل کې مخکې نو لیکن ابن عطیه وايي چې دا حسن بصری ته وهم راغله ولی په دې واقعې کې خود طبيعه طریقه د پنم نو معلومه کنه کیف یواری سوء اخی او بن اسرائیل ته خدا معلومه وا ځکه ول الله کارغر علی غلو چې ته معلومه نه وا سید ادا چې دا آدم علیه السلام خپل زامنو ابه مفسرین قصې ذکر کړی دي عام مشهور قصه دا حوا با دو بچی کېده یو بالک یو بجینه و نو بیا به د مخکینی الک چرستو کوم جنې به شو هغه سه به نکاح رستنی الک به د مخکینی سه نکاح قابل خور واغه ډولی وسو شو حابل خور هغه ډولی نه قابل زبا به خپل خور سره نکاح کوم چې ما څه کوم پیدا ده او عام چې کومه طریقه شرعي و د نکاح دا غینه خلاف کو دا قصه عامه مشهوره ده وی به ویل راځه فیصله وکړو قرباني کې قستله قابل یو نه خوړله هغه حابل قرباني کړي وګړه پاس نه پی ور راکوش هغه خوړلو عام مشهور ده قرآن بیان نه کړي بس کې دې چې قرباني به کړي او ایسته پرور پړه کې اوس حسد په پیدا شوی چې څنګه ستا قبلي کې زمانه قبلي فتقبل من احدهما
قبول شو د یو تن ولم يتقبل من الاخر د بل لا قرباني قبول نه شو قال لاقتلنك په وخت کې علامه به قبلېدو دا چې اسمان نه پور راکوس چو کنه هغه به وسېزله فتقبل من احد ما ديون قبول شو بلنا قال ندي قابل تو لاقتلنك خام قذب تاوجنم قسم یو قسم بالله زب تاوجنم ولستا قرباني قبليږي عثمان قبليږي قال ندوت والهابل انما يتقبل الله من المتقين يقين الله قرباني قبل اذا متقياننا هذه جمله دمق سره مناسبت غدا ده چې دوته زمنن ویل ګورا مار دم کې په قتل مرا کوا ته ځان کې اخلاص پیدا کړه د قرباني نستاب الله سکی قبول به کی نقصان تا کې په ما کې خو نه ده چې تما وجنه ما په اخلاص کړو ځکه الله قبول کړ تم ځان کې اخلاص پیدا کړ مال دم کې نه ولا راکې دیتا کلام دې حکمت مختصر ډیر معانی پکې دي چې ما مو وجنه ځان کې تو ګوره حال ایم بسط الیک تا ما تلاس راوګد کو لتقتلني دې لپاره چې تما وجنه زنه ما وګدون کې خپل لاس تا ته لقتلک په دې نیت چې زتا وجنه ما هغه څوک اعتراض وکړي چې ګوره زمونږ په شریعت کې خو دفاع پکار ده کنه څوک دنه مال اخلي څوک ستا وجني ته ځان دفاع وکړه که تا مړ کو پتا څه نشته که ته مړ کې شهیدي دی ولې وایي چې زه تا نه وژنم ما نه بباسط یدي الیک لیقتلک دا یو جواب روح المانی صاحب کړی دی چې د هغوی په شریعت کې مدافعت جایز نه و او یا جایز و خود کوشش د افضل او د اکثر ثواب کو چې پرې د زدي وجلې شم چې مقتول شم قاتل نشم د پام د خپل ځان نکوم دغه باز وخت کې فتنو والا پتا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کپړه واچو چې مړ دي کی او ته ځان د پام مکوا او یا دلته لاقتلک زتا تلاس پنیت وجلو نه درو کومه چې راشه تما وجنی دا غنه د مخک مخک زسه کما زتا مړ کم ها که وجلم دی بیا به د پاپا سات کومه زکه انی اخاف الله رب العالمین زیرګم د الله نه چې رب دې تمام مخلوقاتو دا غنه یریګم سزا مال رانه کی بل انی اريد ز اراده لرم عدم اقدولو د لاس کی تا تلا ځکه نه وګدوم ان تبو باسمي چې تاخته چې زما په ګناه د قتل و اسمک او په خپل ګناه باندې کله چې دته پته ولګي چې ما وجني دا خبره ته وکړه نه منه کیږي کنه او وجني می وګوره زتا د پکوم د خپل قتل نه نه پاسې ګمانونو باندې د دې لپاره چې زه د ګناه نه بچم انی اريد ان تبوء باسمي یا معنا دا انی اريد ان تبوء بعقوبه قتلي سزا پتارش فتكون من اصحاب النار تبد خاوندانو د ور نشي تب الله ورته بوزي وزلته که څوک وي ګوره اراده د ګنام د بل چا خو ټیک نه ده کنه
جواب شو دا چې زه خو دفاع به کومه او وجنم دی نه مخکې نه د دې لپاره چې زه ګناهګار نه شم دا ګناه په تا باندې شي وذلك جزاء الظالمين او دا جهنم تتلل بدله د پاره د ظالمانو فطوعت له وزدي کی بیان ده آیا په د باندې اثر شو کنه دلته فطوعت له هیڅ اثر په ونه شو خيسته کو د تنفس د قتل اخي وجل ضرور فقتل استعمال کوم فطوعت دا دلالت کوي په دې خبره چې ګوره هغه ته قسم نصیحتونه توکړو خو ډیر اولګېدلو استنفس تویل چې راشه وجلی خدي د طوعت کی اشاره ده چې دا په نفس کې مختلف خیالات ګرځیدل کله نفس دعوت ورکو دی قتل ته چې مړی کا دوافع د خیر چې په ځړه کې تیرېده او تویل چې څه پکې چې دارور مې وجنه دا کشمکشي په ځړه کې کله اراده و د قتل کله مې وجنه خو اخر مسترا اولګېدلو نفس ته وجل خيسته کړه فطوعت له نفس قتل اخي فقتله نسترور مړکو فاصبح من الخاسرين وګرځي تاوانيانو نه دنیا کې نقصان کې پریوتو رور خډيري نعمت دي انسان د پاره چې هغه سره تعاون او مدد کوي ضرور سره کلک ولاړي امور کې سو تعاون کوي خپل ولې د وجنه نو دا دنیا کې امزان د چان اخلاص کو دا کس چې د سب مدد او تعاون کې ادرېدل وي دویم په آخرت کې تاوانی شو غټ جرم یې کړه غضب لعنت او د عذاب عظیم سبب یې وکړو حدیث کې مرাজি اول من سن القتل دا اول قتل کو نه کوم بنی ادم څوک وجنی پناقه اول بنی آدم د پاره پاغي کی عیسی دا ځکه د بنیاد د قتل خو فبعث الله غرابا فبعث الله ور خسران شو کنه دنیا کې امزان کندم کو تعاون او مدد داغه نه ځان محروم کو او آخرت امزان له برباد کو فبعث الله غرابا يبحث في الارض نراولې ګل الله تعالی غرابن کارغه چې دا مړکو طریقه د دفن او تنوع معلومه چې دا اوس څنګه دفن کوم ځکه اول ځل قتلونه الله کارغه راولې ګلو غرابه مشهور مارغه ده به دا کارغه الله راولې ګو بل مارغه نه را لګو یا بل حیوان نه را لګو یو خو وجه دا ده ودې کارغه خلق سپیرتوب نسی د فراق او د اغتراب کارغه به ولیدو نو اشاره به دا چیرې زما چې ته جدای ده سفر متللی دې کې اشاره شې ظالما ځان ضرور نه ځان څکړلو جدا کو محروم دي کو دویم د عربو د کارغه عادت ته ده چې دا شی په ځمکه کې دفن کوي هغه تذکر راولې کو هغه مشهور ده د دوه کارغان دال او یو پټونګو و مړې کو بیا دا غې نه رسته یو ځای له وکړل پکې کې خوستلو خاورې په واچولې چې چلیز دکو او یاد ده چې خوراکي شی اوسرو وساغه وکنلو پاغه کې خوستو خاورې په واچوله وس دویل چې راشه په دې خاورو کې دفن کنه فقتله
فبعث الله راولي قول الله تعالى غرابا كارغا يبحث في الأرض كان لك والبزمك كي لیوریو دیر پارا چورو خیدت کے فیواری سواتا کی سنگ پٹ کی لاش ترور خپل سو اویل کی هغه بدن ته چې د هغې په ښکاره کېدو سړی خفه کېږي نو ټول مړي په بدن کاره کېدل سړی پې خفه کېږي صرف مخ په سوعه کې نه دی بیا څنګه یې وجلی قرآن هغه نه دی ذکر کړی څوک یاره په خوب کې مړ کو 20 کاله په عمر کې مړی کو آدم علیہ السلام ترستو پته ولګېدله ډېر پې خفه شو قال یا ویلتا د دې لپاره چې وروښی دته دپن ضرور دوی ویل ای افسوس دی زما عاجز تو ایا زه قمقل شم ان اکون مثل هذا الغراب چې شم د دې کارغه په رنګ مانا خدا کارغم اخیار دے ما ته طریقه نه معلومه فاصبح من النادمین فاواری جز پټ کم سو اتاخی لاش تروخ پل وګرځیو دې من النادمین حیراننا دلته نادم څه دی دلته په دې نادم شو چې هلکه ما ته دا طریقه نه معلومه په قتل د رور باندې پښیمانه نه دی ولې که د رور په قتل پښیمانه وی بیا خدا توبه وه حدیث کې راځي الندم التوبه یو کار باندې پښیمان شو دا د شوله که تا توبه ویستله دا ندم طبعي دی چېره دا څه وجه وه چېره ما طریقه راته نه وه معلومه او دونه سوچ او فکر کې پروت وم چې دا به څنګه دفن کومه که نه توبه خو ده نه ده قبوله ځکه تر قیامته پورې څونه قتلونه کوي دي ظالم باندې د هغه حصه ده من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس وزلته وی ګوره د دې آدم د زامنو په منځ کې دا واقعه چې بیان کړن اوس وایي د دې قتل د ظلم او د حسد د وجې نه الله قانون د قصاص مقرر کړی د دې دپاره چې څوک بې ځایه قتلونه ونه کړي هغه یې سخت ناروا کړی من اجل ذلک د دې وجې نه چې قابل لا ولګېدو حابیل د حسد او د کینې د وجې نه ووجلو نو كتبنا على بني اسرائيل په بني اسرائیل موږ لیکل کړیو فرض کړیو په بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس چا چې وجل یو نفس بغیر نفس بغیر د نفس هغه سړی نه دی وجلی ته وجنې او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه په ځمکه کې څه شرک او کفر نه دی کړی مرتد شوی نه دی نو فکأنما قتل الناس جميعا ویا کې د ټول انسانان وجل التخصیص د بني اسرائیل ولې وکړلو سره د هغه چې دا حکم عام و دې وجه د تخصیص دا ده اول امه نزل الوعيد عليهم في قتل النفس مكتوبه مخکینو امتونه کې هم دقه سي بیان په کتاب کې لیکل شوی نو او بني اسرائیل ته الله په شکل د کتابت ته حکم راولېږلو دویم تخصیص د بني اسرائیل ځکه وکړه اکثر الناس سفکا للدماء دی وسخت اینی تویولې او قتل د مصلحینو به کو ګډیر انبیای وجلی دي علماء وجلی دي بلغ سبب د قتل حسد
دا اصل کې په دې بن اسرائیل کې ډېر موجود و نو ځکه د دې تخصیص وکړلو او كتبنا په دې کې اشاره ده چې ګوره دا حکم لیکلی شوی ورانېدو امکان پکې نه و چې وران بشي ومن احیاها فکانما قتل الناس جميعا ځکه ویل یو تن چې تا ووژلو د هغې د وجې نه تا هغه احترام او عزت د اینو د ختم کو داسې شو لکه ټول خلک دې په څه باعث کړو په قتل باندې باعث کړو او ومن احیا چا چې ژوندی وساتو احیا معنی څه ده حرم قتلها ویل چې یاره زه به دا نه وژنم د وجل په ما حرام دي ځان یې ته وساتلو نو دا داسې دی که انما احیا الناس جمیعا گویا کې د ژوندي وساتل ټول خلک په امن و امان شو ددنه ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات اوس بیان دی د وجه د تخصیص د بني اسرائیلو په دې خطاب په تاقي سره راغلی دی بني اسرائیلو ته زمونږ پیغمبران بالبينات په واضح صفا حکمونه ثم ان كثيرا منهم بیا ډېر د دیونه بعد ذلک پس د راتللو د پیغمبرانو نه په دې بیناتو سره فی الارض په دې ځمکه کې لمسرفون تجاوز کوونکي د حدود شرعنا ذلک معنی الشرائع په مقرر کړو او بعد مجیل بینات لمسرفون د حد نه به تجاوز کو سره پروا نه کوله هو لقد جاءتهم رسلهم کی اشاره وکړه دیتا چې دیو دا جرم دا پس د علم نو پیغمبرانو تراغلی دې کارونه مونږ کړو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا ويصلبوا وزديز نرستو حکم ذکر کوي هغه کسانو چې هغه باغیان دي بغات دي دا یو حکم انما جزاء الذين ها مخکې تغلیظ ذکر کو د ګناه په قتل د نفس په حق کې څوک ژوندې او ساتي د هغې اجر بیان کو اوس وی ګوره دا قتلونه چې سړی کوي د څه د وجې نه کوي دا د محاربې د وجې نه کوي بس غل دی ډاکو دی پیسې د خلکو نه تختوا موقع نه وه به سړی مړ کړه ډاکې او غلاګانې څوک نه کوي فسادونه نه کوي نو څه نه کوي دا کارونه نه کوي انما جزاؤ یقینا بدله د کسانو یحاربون الله ورسوله چې مقابله کوي د الله او د رسول ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو فساد قطع الطريق ده هذا دینه څوک مراد دي یو قول لا د علی کتاب او کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مصالحت کړو لوز مات کو او به فسادونه شروع کو الله د آیتونه نازل کړ چې دوی له سزا ورکړي د خلکو د پاره عبرت چې دی يهوديانو له دویم قول لا ده چې هغه عقل عورینه څخه کسان راغلی وو ایمان راوړو مدینه په نام موافق رااله نبی صلی الله علیه وسلم د راعي سره ولېګل اذا غزي تلاټه التبا پي مې د خوانوس کوي پي امتیاز به کوي اوس دا حکم دی د دقیق کسانو انما راوړو انما پار د تاکید د عقاب
او به دې انما کې اشاره وکړه دې ته چې دې سزا کې به نرمي د چا سره نه کوي ځکه دا د الله حد دی. حاکم به قائموي لکه دې سره په ملک کې بدامني راځي. يحاربون الله ورسوله محاربه کوي د الله سره سمانا الله او رسول مخالفت کوي بغاوت یې کړی دی حاکم د وخت نه د هغې مخالفت یې داسې وګرځوه لکه د الله سره محاربه. ويسعون في الارض فسادا دلته مراد څه دی؟ قطع الطريق دی. په لاره کې خلکو نه پیسې اخلي مالونه تخلي. يسعون في الارض فسادا هذه محاربینو کې دی وخت کې چې دا کم کسان په موټر سایکل باندې ګرځي او لاره کې چانه موبایل اخلي تمانچه پسې روباسي دکانونو پسې ورځي تمانچه پسې روباسي دا پکې داخل دی. دا حکم د سارق نه دی دا حکم د محارب دی. هیڅ کله معافي د نشته هغه به سخت سزا ورکړي. څو ورځې وړاندې که چې امن راځي که نه راځي دلته اغلاو کې پولیس یې سم دواره کېږي. قانون دا دی چې ځان سره د ورځې نه زیات نه ساتي ځکه دا دوکمار دی غدار دی دوکې کوي. هلته جج وکیل نیولی بس رهایی کې څه خبره نشته سباله نورم جرمونه نورم زیات کړي سزا وله ورکړه حکم پې وکړه چې شوټ یې کوي چې څوک تمانچه ونه ګرځوي او نه چا پسې راوباسي. په دې کې هغه کسان هم داخل دي. تا ته وایي ټکسي والا ته موږ پلان کې ځای ته بوځه هغه نه نشه ورکړي یا په لار کې تمانچه پرې راوباسي او ته یې ګاډی راته پرېږده دا کسه محارب دی دا سزا به ورله ورکړي. دې لپاره چې په ملک کې امن راشي. زموږ ستاسو ملک بد امنه دی. خپل هم حکومت سات په سات وی پلان کې ځکه تمانچې دي غلاګانې دي تمانچې دي موبایل ځان څه نشي ګرځولی عام په لاره تللی نشي کسان به درته ودرېږي هلکان وایي تمانچه به درپسې راوباسي بیا به څه کوې یا به شی ورکوې یا به ځان وژنې. جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا چې دي ووژلی شي او يصلبوا یا دي پانسي کړی شي او تقطع ايديهم یا دي پرې کړی شي لاسونه دي وارجلهم مخفي من خلاف رد بدل خلاص چپخپا او ينفوا من الارض یا به وشړل شي د ځمکې نه علاقې نه وشړه. دا درې قسمه سزاګانې ذکر کړي. په دې کې بیا د علماو اختلاف دی. یو قول دا دی چې دا او د پاره د تخییر دی حاکم وقت له اختیار دی چې کم قسم سزا ولا ورکوي صرف یې وجني وجنو نه رستو راز وړاندې او که خپل لاسونه لردو بدل پرې کوي چې خلکو د پاره عبرت شي او کنا ينفع من الارض جیل ته اچي نفي هغه جیل ته اچولې هغه یې علاقه نه دی بل ځای ته وشړل قلته نورم فساد کوي به کنه. دویم قول د علماو دا دی چې نه دلته دا او به کتل کېږي هغه جرایم ته هغه ته به ګوري هغه دا دی که سړی صرف وژلی دی پیسې ته نه دي اخیستې دا مړ که که سړی مو وژلو پیسې هم ترې واخیستو مړ یم کا راځوړند یم کا یصلبو او که پیسې واخیستې سړی مړ نه کو لاس لردو بدل پرې که کنه پیسې واخیستې نه سړی مړ کو خاص په خلکو باندې دهشت واچو موقع ته میلاوه نه شو بس تمانچه مانچه ویستله په لاس ته ورنه راله نو دا ينفع من الارض جیل ته واچوه ضمانتونه ولمه کوه چې را پرېږدي سبا ته بل غټ غلط جوړ کې ډاکو ته جوړ کې نورې هغې ته ور واچوه ينفع من الارض
دا حاکمان اصل کې امن نه غواړي زمونږ دا حکام یا د چا څه چې واک دی که نه که دیو امن وغواړي په 2 ورځو کې دننه امن و امان به وي څوک به تمانچه هم ځان څه ونه ګرځوي او نه به څوک د چا نه پیسې واخلي دې قانون کې الله داسې زور اچولی خو دې وي کوي نه هسې هاکو ده موږ تاسو دوکه شو والله پلانکی راغی او داسې ویل زه به داسې وکړم زه به داسې وکړم زه به داسې کار نه دی عمل پې وکړه هسې میدان ښایسته کړي بیا موږ قمقلي دا خبرې له زور ورکړو ماشاءالله او پلانکی داسې مرداران نور هم تېر شوي دا به هم پسې تېر شي هر یو چې راشي دا وایي زه به داسې وکړم چا وکړه اوسه پورې ورځ په ورځ بدنامۍ طرف ته شی روان دی او اصل کې چا څه چې واک دی دی نه غواړي لکه د دوی بتي دي د هغې سره تعلقات دی د هغې سره لارې دي تر دې پورې هغه کس چې موږ په اعتماد د محافظ دی په هغې پسې ویډیوګانې راوتلي دي چې سایکل د خلکو موټر سایکل د خلکو نه تختې بل شی کوي ماښام کې په وردۍ کې دی یا سار کې په وردۍ کې دی ماښام کې بل شی کوي او اکثر کم واردات چې کوي د هغه کسانی چې د هغې سره حکومتي دغه وي خو دوی وی غواړي نه او ينفع من الارض موږ دې نه تمه کوو چې دوی موږ له امن او امان راولي ذلك لهم خزي في الدنيا دا شرمندگی ده دې لپاره په دنیا کې دا سزا ولوکه چې دنیا کې ټول خلکو ته شرمېږي ولهم في الاخره عذاب عظیم او دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی ده ذلك لهم خزي سخت سزا ولا الله ورکړه همې دلته الا الذين تابوا استثناء کوي مگر هغه کسان چې توبه ویستله من قبل ان تقدروا عليهم مخکې دنه چې تاسو په وسمند شي فعلموا پوښ ان الله غفور رحیم الله بخون کې درام کوم کې ده الله به معاف کی هغه د اکثر علما قول الله ده چې کله دی محارب اگر که مالونه د خلکو نوالی نور جرایم کړي نقصانات کړي او د حاکم د نیول مخکې کله توبه ویستله بس دا کار نکوم او زه واپس صحیح زندگی تیروم بس دا معاف دی کاغه حقوق الله دی او هغه ته معاف دی هم پاتې شوي حقوق العباد هغه ته نه ساقطېږي هغه ته اخیستل کېږي دا رایه د قرطبي صاحب هم ده د الوسي صاحب هم ده توبه دې ویسته چا مال دی والی هغه له به ورکړي دویم قول د ابن جریر او د ابن کثیر ده هغه وایي چې نه حقوق العباد هم د تماف دي الله متماف شو د بندگانو حق متماف شو او ابن جریر مختلف اقوال به نقل کړي د سلفونه یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله دې آیات کې الله تعالی ترغیب ورکړي چې راشي الله ته نزدېکت وکړي هدلته ربطه د مخکې سره ده مخکې خبائث د اهل کتاب قولی فعلی دواړه ذکر کړو دلته الله اوس مؤمنانو ته حکم کوي په تقوا چې هغه اجتناب د خباثتونو نه یا د دې آیات تعلق د آغا وقالت اليهود سوالا ګوره اغیب توسل زواتو د آباو کو موږ د پلاران نیکان دیو الله محبوب دي موږ ته عذاب نه ملاويږي الله موږ ته دلته وي مؤمنانو تاسو د يهودو غونډه کې په پلارانو دوکه نشئ
او هغه الله ته توسل کې پیش نه کوي بلکې الله ته وسیله پیش کوي په تقوا او په نیکو اعمالو کدا وسیله اصل کې یا ایو الذین آمنوا ایمان والا اتقوا الله د الله نه ویریږئ او وابتغوا الیه الوسیله ولټوي هغه ته نږدې کته وسیله ویل کې التوسل الی شی برغبه یو شي ته ځان رسول خو په رغبت باندې او دا وسیله خاصه ده وسیلینا صاد سره ولی وسیله کی معنا د رغبتی اکی سوچ کے ہمیں دلتا تقوی څه ده دوه شیونه دي اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله تقوا ده بترک النواهی هر هغه شی نه چې الله خوښ نه هغه نه ځان وساته او وابتغوا الیه الوسیله ولټوي الله ته نږدې کته بفعل الطاعات نیکانه وکي ایت اور نږدې شي نیک نیک اعمال وکي چې رستو داغه د پاره یو ذکر کوي وجاهدوا فی سبیله الله بلار کې jihad وکړه دا وسیله ده په نیکو اعمالو بفعل الطاعات بعضی کسان روح المانی سے وہی کوئی په دې آیات دلیل نسی علی مشروعیت الاستغاثه بالصالحین چې نیکان استغاثه واغه الله ته وسیله کول ودا جائز ده هغه وی والقسم على الله او په الله باندې داغه په واسطه باندې قسم کوي چې اللهم انا نقسم عليك بفلان تعالی په پلان کې قسم درکو چې دا پلان کې شی براکه یا یو مړی ته یو نیک سړی ته وایي چې دا الله نه دعا غواړه چې مال رزق راکړي وغير ذلك نداوي وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل دا حق نه ډیر لري دا سره دا تقرب الله تدينا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله بیا اقسام د وسیلې هغه قدم مثلا د ضرورت تنشتا خپل مستقل موضوعګانی کتابونه په لیکل شوی دي توسل الله په اسماء او توسل په نیکو اعمال هغه جایز ده او توسل په زوات هغه جایز نه ده په شرع کې ولې د زوات توسل څه معنا ده دا خو د شیشاله کته یو تنتوی دی پلان کې له افسری ورکړه ده مال امراکا هغه هغه مې ورکړه ده او پاکي کمالو تاکي کمال نشته دا معنا شو کنه زواتو وجاهدوا فی سبیل او jihad کوي د الله پلار کې الله پلار کې jihad کوي دویم ابن زید وسیلت معنا کړی د محبت وابتغوا الیه الوسیله والله تقلټوي محبت الله دسی اعمال وکړي الله تاسو رمینه وکي ابن زید دا معنا کړی لعلكم تفلحون دیر پای تاسو کامیاب شئ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا اوس په دې کې تخویف اخروی ده او وايي ګوره نجات الله د عذاب نه په دغه درې کارونه ده همکه چې تیر شو تقوا جهاد ابتغاء الوسیله دې باندې بخلاصيږي بل ذریعہ د خلاصي نشتا چې ته وګینه مال بزور کما افیدیه باور کم نه خلاصيږي یقینا کسان چې کو پرې کړه لو ان لهم کچرت شدید پارا ما فی الارض جميعا هغه چې په دې ځمکه کې جميعا ټول ومثلهما او دا غي پشان مکه
سورۃ ال عمران کې موږ تاسو ویلو دا په سبیل د فرض کو سبیل فرض شي او خو نشته کې شي ليفتدوا به چې په فدیه کې ورکی دا ما فی الارض من عذاب الله الله عذابنا ما ورز قیامت ما تقبل منهم الله به تنقبل ولا وجد هذا چې په وخت کې مال څه حیثیت نشته دې سړی ته مخکې تیر شو محبوب نه دی کنه ولهم عذاب الیم او دې پر به عذاب درناک یریدون دام تخویب دی یریدون اراده بلری عدالت اراده په معنا د تمنا ده تمنا معنا ځکه کو اراده خو امر اختیاري دی یو سړی یو کار په خپل اختیار سره وکړي او دې خو سره اختیار ال تشته ده نه نو دیو جنا په معنا د تمنونه ارمان بکې یخرجوا من النار چې موږ د ور نوزو وما هم بخارجین منها ونبي دي وتن کې دي ورنا وتيب نشي ولكم عذاب مقيم او د دې لپاره د عذاب همیشه سکوته نشي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وزلت شروط په بیان د حکم د سرقه الصغرا کې عام غل پټه د نه شی وباسي پس د حکم د سرقه الکبرى چې ښکارا په زور د نه اخلي مکه محاربو اوس دا احکام ذکر کړي هربته ده هغه آیت المحاربه څه شو او زدي سرقي حکم بیانای او دې کې اصل کې دفع د وهم دا ربط ادا دی چې دې کې دفع د وهم چې ګوره دا دونه پیسې چې ورکې د ورځ د قیامت والله ته نه قبلین وجدا د چې دې مال څه قدر قیمت د الله په نسبت باندې نشته څه قدر قیمت د الله په نسبت څه به ته کړه چې قبول کړه به جواب کوي چې نه ولی مال قدر قیمت الله په نس نشته معمولی شی چې پټ کو شریعت وی لاس ته پرې کا او چون کې دغه وخت کې د مال قدر قیمت د انسان څخه نشته نو ځکه ته الله قبلینو والسارق غل سړی او غلاګر خزا فقط وایدی او ما پرې کې دا غلا سنا فقطعو کی وردا خطاب د اولات الامر تا څوک تنفيذ د حدود کوي ما ته نه شو کوله هغه ما ته الله سپری کو به سوالات شي حکومت ته بس ما استاد خلاف شکایت وکي او براشي سخت سزا به موږ لرا کیږي تا کور کې کورکه جوړ کړي ول قانون په لاس کې اخلي نه حاکم ته وي چې تول لاس پرې کا دا قانون نافذ کا ايديهما هم به ايدي جمع ویلا تسنیه ونه ویلا وجدان فصحاء عرب اضافت د تسنیه ضمیر د تسنیه ثقيل غني دیو جن ايدي جمع کړه ايديهما هم بیا داوله پریکه کمزې کې پریکه نو حدیث کې راځي دی مړوان کې جزام بما کسبا دا بدله د پاغه چې دیو کړی دی ولې د پردې مال په پټا غستو او نکالم دا سزا ور کول د عبرت من الله د الله تعالی د طرفنا دې سزا ته عبرت ویلو خپل هم د پر عبرت چې بیا بده څه نه کوي او چې څوک یې اني هغه هم عبرت تخلی چې الکه په دې لاس لږ اغلاط لاس تلې ده کما او کوز ما هم دا حالي والله دې کی اشاره شو چې ګوره دې حدود التنفيذ کې فائدې داري نور لبا عبرتي دلبا عبرتي والله عزيز حكيم الله تعالی عزيز زور ور ده حکیم حکمتون والا ده عزيز دې معنا غالب دې علی امره حکیم دې په خپل شرایع او په خپل تکالیف کې دا جمله ذکر ویاله
چې ته دمکی ورکړه الله تعالی دا لاس پرې کو ځکه عزیز دی. همې دلته مفسرینو ذکر کړي چې عربو الله فصاحت او بلاغت ورکړو. د الله نمونه هغه مناسب ځای متخودل او چې دي چې د الله نوم مناسب دی دلته مناسب نه دی. او د اسماعیه واقع نقل کړي هغه ما سورۃ مائده لستلا ما سیو باندې چیو صدایات چې چول استل والله عزیز حکیم نو استخلینا میوقت والله غفور رحیم. اگر ات ویاله چې کلام من هاذا دا چا خبره دی وکړه موتل دا الله خبره ده وي ته بي ویوا به مې تویل چې والله غفور رحیم وإذا بیت میں تنبیه شو فکر میں شو هو مې ویل والله عزیز حکیم راتویل وس سي ادا کړه ما تویل څنګه راتویل ګور عزیز حکیم دا هغه سلګي امر یې ځکه په قطو کو چې عزیز دی زوره ور دی چانه نه ریږي ځکه یې الله ست پرېکا چرته غفور وې کنه او رحیم یې امر به په قطه نه کولای جزا الله تمام کړه داغلا حضرت عزیز دی ځکه دا الله ست پرېکو غالب دې پرېو شي چانه ریږي نه. فمن تاب من بعد ظلمي ترغیب دې توبې ته بس هغه چا چې توبې وستله من بعد ظلمي پس د ظلم نه ظلم یو کو دا غي نه توبه وستله واصلح اصلاح وکړه د خپل عمل فإن الله يتوب عليه ان الله تعالی توفیق ورکړي توبې دته او قبل امته يتوب عليه الله تعالی توبه قبل ام توفیق مولا ورکړي. ان الله غفور رحیم یقین الله بخون کې رحم کوونکی دی ذکر دا توبه قبلې. علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وزدل تبع دعوه التوحید ده. ولم تعلم پدې کې الله اشاره کوي ته چې بادشاہي داغه د بس داغه اختیار دی څنګه حدود او قوانین نافذي بس هغه نافذول شي کنه. علم تعلم کی استفهام پار د تقریر د علم دی خط پته ده او د تاکید د پار دی معنی تا ته پته دی عاقله خپ یقین ته پته ده ان الله له ملک السماوات چې د الله لپاره بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې ده اسمانونو او ځمکو بادشاہي ده هغه ده چې دونه د تپته ده نو د علم په مقتضا عمل وکړه کنه دغه بادشاہ طاعت کوا د مخالفت مکوا. استفهام تقریری معنا ده شو تا ته پته ده ها يعذب من يشاء او دا الله عذاب ورکی چاله چې غواړي سزا ول ورکی ويغفر لمن يشاء الله بخنه کوي چاته چې غواړي چاله عذاب ورکی چاته مغفرت کوي. وګوره ظاهر خدا چې رحمت مقدم کړي د څه ویلې چې يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اکثر سورتونو کې آیاتونو کې دقه سي ولي سبقت رحمتي غضبي هغه تقاضا ده الله رحمت په غضب مخکره لیکن دلته عکس کارو کو وجدا دا چې مخکې سارق ذکر کو دغه سارق د مناسبت د وجنې ویله التعذيب للمسر على الصدقه کپدې سرقت کم کلک پاتې شو توبه تنو باسي الله تعالی سزا درکې هغه د پار عذاب دی. اول مغفرة للتائب منها نو آیات کی چون کی سرقه مخ کې وا به پس توبه وا
دې ترتیب د وجنه خلاف وکړو. او یا دلته تعذیب نه مراد قطع ده، قطع مغفرت نه مراد تجاوز دی عن حق الله. يعذب من يشاء اغلا چې چا وکړه الله ول عذاب ورکړي په دنیا کې په دې قطع دې د وجنه چې حق د بنده دې ضایع کړي. او يغفر لمن يشاء او آخرت کې الله او معافي کوي. بس آخرت کې په الله نه رانی سي ځکه سیدا د حدود دا مکفرات دي. او یادار چې دا مقام دی اصل کې د وعید دا غیر وجنا عذاب مخکې کو. والله على كل شيء قدير الله پر شی باندې قدرت لرونکی ده. یو شی د الله د قدرت نه بار نه ده. بس